أصحابه والتابعين نهجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ومنا محبت سرا حضور پا بارگاہ اڑان دے کے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. گرامی قدر معزز و مشران و مسلمانان رونو لرے نزدین راتلن کو مہمانان و میزبانان و جمعے منز او تقریر اور اداد پارا اراتک پا خوشحالی کی تاسو ٹول رونو تز ہر کلے ویم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر ستاسو تروڑان دے ماد فرقان مجید کلام مجید یو آیت تلاوت کرلو پا نلسم سپارہ سورہ فرقان آیت نمبر 62 دوش پہ تک اللہ فرمائی هو الذی اللہ اغذات تے جعل اللیل والنہارا وی گرزولو رز او شپا خلفتن یو بل پس راتلون کی ورز راشی ورز ٹیم پورشی بیا شپور پس راشی شپے ٹیم پورشی بیا ورز ور پس راشی. فرمائی دا صد پارا فرمائی لیمن ہر آغا چالارا اراد چدے ارادو کی ان یذکرہ چدے نصیحت حاصل کی. دا ورز او شپا یوت وربل رازی دے دا پارا رازی چھے سوک نصیحت حاصل کی او اراد شکورا یا سوک ارادو لری در رب بارگاہ دا شکر ادا کولو. نن بزمونگ دا دے آیت پر روشنائی کے اللہ او دا اللہ رسول خبرے او دا نیکانو خبرے اورو چونکہ دسمبر نن 29 تاریخ تے 2023 او دو روزو بعد با 2024 نوائے کال شروع کی گی. اول خدا خبر پر ذہن کے کی نوائے چی مونگ مسلمان او دا مسلمانو اسلامی میاش چدے آغا جنوری فروری ندی آغا محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال المکرم ذی القعدہ ذی الحجہ دا دی مسلمانو میاشت دی. نو دی مسلمانو میاشت دی نوائے کال 1445 سنی ہجری دا شپگم میاشت روانہ دا. دے نباد رجب دے رجب نباد شعبان او بیا رمضان نہم میاشت دا رمضان وی. نو زمونگا الحمدللہ پینزم میاشت مخ کے نوائے کال شروع شوئے دے. جنوری فروری دا زمونگ مسلمانو میاشتی ندی دا دا عیسائیانو میاشتی دی. دا عیسائیانو تاریخ تے دا لکلنا شروع شوئے دے. پا کم تاریخ باندے عیسائیان دا وائی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک مونگا پانسی کڑے. نو اخ تاریخ نرواخلا ترنن رز پورے 2023 سال وشو. مونگا دے اللہ نبی مونگ ٹول نبیان منن کیو دے اللہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ فرمائی بل رفعہ مکانا علیہ بلکہ آما پورتا کڑے دے اچھت مقام تا پسلورم آسمان باندے اللہ نبی موجود دے.
او دوباره به تشریف راوړي. نو چې د دوی دا تاریخ چې دی هغه هم بې بنیاده دی او په دروغو باندې دی، نو په هغې باندې مونږ څنګه لاړ شو. خو افسوس خبره دا ده چې نن مونږ مسلمان هر څه په دې باندې شول. بهرحال وي دی مونږ پروا نشته، خو یو شیز دی هغه څه شی دی، نن نه نصف صدی یعنی که 50 کاله مخکې مونږ لاړ شو بیا د دې شیز نوم نه و. دا څه شی دی؟ نیو ایئر نایټ، د نوي کال اولنۍ شپه. نوي کال اولنۍ شپه چې څنګه نورو ملکونو کې د کفارو مناو کیږي، مسلمان هم په دې پسې لګېدلی دی. او بدقسمتي زمونږ دا دی چې زمونږ وطن عزیز خدا دا دی ملک پاکستان چې یو اسلامی ملک دی، په ده کې هم دا شپه په جوش و خروش سره مناو کیږي. او داسې مناو کیږي چې په دې پاکستان کې په دکانونو کې په فیکټریو کې شراب ختم شي، دې شپې دپاره باقاعده له نورو ځایونو راغوښتلی کیږي. زمونږ مسلمان هم څه شی کوي؟ دا کال مناو کوي، د دې مبارکبادي ورکوي. زمونږ په مسلمانو کې مبارکبادي له محرم نه دی. محرم مونږه په جنوري فروری کې چاته مبارکبادي نه ورکو، ځکه چې دا د عیسایانو میاشتې دي. دا خبر په ذهن کې کېنوئ. که ته وایې چې دا نه خو بغض او دشمني پیدا کیږي، نو دې خلکو سره خو بغض او دشمني خبر قرآن کړی ده چې دې خلکو سره به دشمني کوئ. قرآن کې الله فرمایي تحبونهم وهم لا يحبون، تاسو دوی سره محبت کوئ خو دوی تاسو سره محبت نه کوي. فرمایي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. له دوی خلونه بغض راښکاره شو، خو کم چې دوی په زړونو کې دی هغه له دې نه لوی دی. نو ما عزتمندو قدرمندو داسې خلکو سره مونږ بیا څنګه جوړ وساتو؟ مونږ خو د قرآن منونکي یو، د اسلام منونکي. بهرحال د دې شپې مناو کولو په مناسبت سره قرآن مجید یو آیت کریمه ما تاسو ته وړاندې کړو. الله فرمایي سورہ فرقان آیت نمبر 62 کې هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة، هغه ذات چې شپه او ورځ یو تر بل راتلونکي وګرځول، ورځې پسې شپه، شپې پسې ورځ. څه دپاره؟ فرمایي لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، لپاره د دې چې څوک نصیحت حاصل کړي، لپاره د دې چې څوک الله شکر ادا کړي. څه دپاره؟ چې څوک د الله یره په زړه کې واچوي، نصیحت حاصل کړي او څوک شکر ادا کړي. ما عزتمندو دا ورځې او شپې چې اوړي، څومره بد قسمتي خبره ده چې نوی کال شروع شي، خودستان زندګۍ نه یو کال سره کټ شو که نه. نو چې زندګۍ نه د یو کال کټ شو، خو څه به پې خوشحالېږي که پې خفه کېږي به؟ یو طرف ته مرګ ته تیاری نشته، په مرګ باندې خفه کېږو، بیخي په کټ باندې د پروت وي او دنه د جون تمه نه وي. خو که ورته دې وی چې الله دې د ایمان مرګی در نصیب کړي، موږ به دعا درته کوو چې الله دې په ایمان سره زر تر زره والي، نو په دې خبره خفه کېږي ولې چې مرګ تیاری نشته. او بل طرف ته بیا موږ دا خرافات کوو، دا خرافات کوو. مثال کے طور پر سالگیرہ یو کال د دغ انسان پریوتو، مونږ په دې باندې خوشحالي مناو کوو. ها که په دې نیت سره مناو کې چې یو کال شکر دې په خوشحالیو د الله په نعمتونو سره تیر شو، بیا خو ټیک دی، بیا خو ټیک دی. خو داسې خو څوک نه کوي که. نو نیو ایئر نایټ چې دی خلک ګړۍ ته ګوري په دوبۍ کې، په یو ځي بل ځي کې چې څنګه دواړه ستنې سره ورشي او 12 شي او باز دا هوایي فایرنګونه
او دا شرابونه او د دنیا ګناهونه په دې شپه باندې دومره زناکاري کیږي چې دومره زناکاري په کل کال کې هم نه کیږي. د نیو ایئر نایټ په مناو کولو سره زموږ څومره خویندو عزتونه پامال کړلی شي، د مال بیچا خرچ کیږي او شیطان خوشحالیږي او رحمان نافرمانی کارونه کیږي. حالانکه دا ورځ او شپه ځمکې اسمانونه رحمان پیدا کړي او رحمان فرمایي ما دې پاره پیدا کړي چې زه وګورم په تاسو کې څوک نصیحت حاصلوي او څوک شکر ادا کوي. نو ما عزتمندو قدرمندو ای کاش که چېرته زموږ هر جماعت کې دکه شانتې د کل دنیا کې مسلمانو ممالکو کې کال اخیرنۍ جمعې ته داسې بیان کېدو نو نن به دا خرافات نه و. بهرحال موږ ته پکار دی، موږ خو نه کو الحمدلله په دې علاقو کې نشته، الله کرم دی، خو بیا هم مسلمان ته پکار ده چې دشمن هر یو حرکت ته په بد نظر کتل پکار دی. نو ما عزتمندو قدرمندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تا فرمائی نبی علیہ السلام خواته دوه ملګري راغو او یو ځای ایمان راوړو، مسلمان شول. چې مسلمان شول دا یو په جهاد کې شرکت وکړلو، په جهاد کې شرکت نه بعد دا شهید شو او بل یو کال ژوندی یو کال تیر کړو، یو کال نه بعد هغه هم په جنگ کې شهید شو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما خوب ولیدو دا دویم چې وروسته ورپسې وفات شوی، هغه جنت ته دننه شو، جنت ته دننه شو، بیا راووتلو، هغه اولنی ملګری چې وفات شوی و هغه یې هم ځان سره جنت ته دننه. زه چې راپاڅېدم ما الله محبوب ته دا خوب وړاندې کړو چې قربان بیګم یې دقسې فلانی او فلانی په خوب ولیدو، فلانی صحابي چې مخکې په جنگ کې شهید شوی و هغه جنت ته نه وتلی او دا دویم جنت ته لاړو او بیا راووتلو او دی ځان سره جنت ته دننه کړو. دا څه معامله کیدی شي؟ نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل اے ما صحابی، اے ابو طلحہ، دکه چې دا وروسته ورپسې وفات شو دته یو رمضان اضافي له دنه میلاو شو که نه شو میلاو؟ وی بالکل ورته میلاو شو. وی زه له دنه یو کال زیات منځونه وکړو که نه یې وکړو؟ وی بالکل یې وکړو. نو فرمایي دې په وجې سره الله دته په هغه باندې درجه ورکړه، دې په وجې سره الله دته فوقیت ورکړو. معلومه شوه اللہ محبوب نے تپوس کیگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواڑو نا بہترین سشے دے؟ حضور فرمائی من اطال اللہ عمرہ وعمل حسنا، لواڑو نا اللہ پا نعمتنوں کے بہترین شیز دادے. حضور فرمائی چاہتا چاہ اللہ عمر زیاد ورکڑو خو بیا په دې عمر کې د نیکۍ لواړو زیاتې وکړي. بیا عرض کوي قربان لواړو نه بدترین شی څه شی دی؟ وایي لواړو نه بدترین شیز هم دا دی چې چاته الله طال عمره، عمر الله زیات ورکړو، عمل سیئه، خو د عمل د بدو کارونو عمل پکې وکړو. دا لواړو نه بد شی. تا ته الله 8 کال عمر درکړو، 8 کال عمر درکړو، شکر په وباسه. تر دې پورې حدیث شریف کې راځي چې الله د چا عمر له 100 نه واړوي نو فرمایي د ده چې څومره سابقه عملونه شوي وي 100 کالونو پورې الله یې ورته معاف کړي. چې تا عمر زیات شو اوس دوباره نوې عملنامه نوی عمل شروع کړه. خو کاش چې انسان اراد ان یذکر
چې دای اراده وکړي چې زه نصیحت حاصل کړم، نصیحت نه حاصلوي. نصیحت حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمای دا ورځ او شپه چې دي دا دوه خزانې دي، خزانې، او خلک لوټ او کوي لګیا دي، خلک اوچتای الیه. خو فرمای هر انسان ته به پته لګي په ورځ د آخرت چې ما دا خزانه په څه کې خرج کړه، دا ورځ او شپه خزانه مې په څه کې خرج کړه. نوی کال راغی، یقینا ستا دپاره خوشحالي خبره ده په هغه صورت کې چې تو ووایې چې یاره هره ورځ به ما په 2023 کې 50 رکاته نفل کول، په دې 2024 کې به زه 100 رکاته نفل کوم، بیا یقینا خوشحالۍ خبره ده. په 2023 کې ما نه جمع موز نه دی شوی، په 2024 کې زه عهد کوم زما به یو نه خطا کېږي جمع نه بغیره، بیا ستا دپاره د خوشحالۍ خبره ده، الله به اجر پې باندې درکوي. او که چېرته ته وایې چې نه دا خو بس مونږ دپاره دي چې مونږ څه کوو، 2 ورځې زندګي ده ښه په خوندو سره یې تېره کړه، نه 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 نه، په خوندو سره خو به یې تېره کړي، خو بیا مخې ته چې دی غم دی. دا تا گنج بخش علی حجویری رحمت الله تعالی علیه په کشف المعجوب کې فرمایي د ژوندانه یوه سا چې دی دا د آخرت د 1000 ساګانو نه غوره او بهتره او فضیلت والا ده. ولې فرمایي دې له جهته که په دې کې تا په دې یوه سا کې تا سبحان الله ووایې خو په جنت کې یوه ونه درڅه ولګېده، که یو ځل الحمد دې ووایې الله دې درجه په آخرت کې اوچتوي، که یو ځل الله اکبر دې ووایې الله قرب درته میلاویږي. آخرت کې خو چې تا کم دنیا نه څه وړي بس هغه به خورې، هغه به تا ته د خپلې خزانې چې کم تا دنیا کې لوټاو کړې ورځ او شپې په صورت کې دا به تا ښکوې. یو ځل امام حسن بصري رحمت الله، امام ابن سیرین رحمت الله علیه خواته یو کس راغی، حضور بیګم یو خوب ولیدو. څه خوب؟ وایي بیګم یو خوب ولیدو، زه ځنګل کې منډې وامه، ما پسې یو ازمری منډې وهي، په دې کې ما یو غار وکتلو، مخې ته مې غار راغی، چې غار ته مې ورکتل تور غټ مار اشدها پکې پرته وه، لار هم نشته دی، قربان یوه ونه مې ولیده، هغې یوه څانګه را ځوړند وه، ما ور ټوپ کړل، هغه څانګه مې ونیوله، په دې کې ما نظر پرېوتو د ګبین په چتې باندې تیار خوږ ګبین، ښایسته سپین ګبین، بس زه په دې کې مشغول شومه. خو بل آفت راغی جي، 2 منګکانو په شکل کې 2 حیوانات راغه او په دې څانګې باندې شروع شول، دا څانګه یې خوړله، خو زه په دې ګبین کې مشغول ومه، ښکته ازمری هم ولاړو، امار هم په قبر کې و، په غار کې و، بس ما ته سوچ را نغی او زه په دې ګبین کې مشغول وم چې هغه څانګه دوی را کټ کړه، یو تور و یو سپین و، منګکانو په شکل زناورو، زما هغه څانګه یې کټ کړه او زه اول د دې زمري خولې ته راغمه او بیا د مار خولې ته ورغم. د دې خوب تعبیر راکا، وایي دا خوب چې دی دا یې د ستا زندګي ده، دا چې دا کمې تا ځنګل کې منډې وهلې دا ځنګل دنیا دی، دنیا کې ته منډې وهې، دا کمه چې تا ونه ونیوله دا یې د ستا دا سا چې په وجود کې ځي راځي دا یې ستا ونه ده، او بیا چې تا هغه څانګې نیوللو نه بعد څانګې نه نیوللو نه مخکې تا پسې کم یو زمري منډې وهلې دا د ستا مرګ دی، تا پسې منډې وهي، او ورته فرمایي دا کم غار چې دا یې ستا قبر دی او دا کم مار چې دا یې ستا تور عمل دی، دا کومه چې تا څانګه نیولې وه او ګبین دې خوړلو دا یې د ستا دنیا لذات خواهشات، او کوم دا تور او سپین منګکان چې و دا د ستا ورځ او شپه وه چې ستا زندګي دا ونه یې کټ کوله،
دا سانګه کټ کولا او زه په دنیا خواهشاتو کې ډوبوي دنیا کې مړوي تر دې پورې چې هغه سانګه کټ شوه او ته د مرګ په خوله کې راغې هغې نه بعده قبر ته لاړې دا یې زما او د ستا ریل لایف دی ګورې چې مونږ داسې تېرېږي خو که مونږ لږ غور او فکر وکړو نو ما عزتمندو قدرمندو الله فرمایي هو الذي جعل الليل والنهار خلفه هغه ذات چې شپه او ورځې پیدا کړ یو تر بل اوړېدونکي راوړېدونکي تلګ او راتګ فرمایي څه دپاره لمن اراده ان یذکره لپاره د دې چې څوک نصیحت حاصل کړي او اراده شکوره یا لپاره د دې چې رب شکر گزار بنده پکې وګرځېږي رب شکر گزار بنده پکې وګرځېږي یو بزرگ رحمت الله تعالی علیه یوه ورځ یوه پاڼه راواخیسته د ژوند حساب کوي وایي ما 45 سال عمر دی 45 کې 15 کاله د بلوغ لرې که 10 کاله په ورځ کې 300 په کال کې 365 ورځې وي چې ما نه په ورځ کې 2 ګناه شوي وي نو 365 ته ضرب ورکا په 2 باندې دا راځي 910 نو ما نه په یو کال کې 910 ګناهونه شوي دي ما 30 سال عمر دی په 30 سال کې خو ما نه بیا په زرګونو ګناهونه شوي دي مثلا خولې نه چغه ووته را پرېوتو په دې ځي باندې له دنیا نه پرده وکړه انسان الله فرمایي دا ورځ او شپه مې دې پاره نه دي ګرځولي چې تا باندې به نوی کال راځي بیا به ته خوشحالیانې مناو کوې ته به نافرماني کوې ته به زما حدودو نه تېرېږې ته به زما احکام پامال کوې نه 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 هېڅ کله په دې باندې دوکه نه شئ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ